خو خدای پاک دوی سره احسان کوي علماو طلباو سره انشاءالله او دوی سره چې څوک تعاون کوي او دوی ته دعاګانې کوي د هغوی هم انشاءالله به انجام وي ځکه دا هم زموږ د خپل پیغمبر حدیث دی المرء مع من احبه نو چا چې چا سره محبت وي نو انشاءالله په جنت کې به د هغوی سره وي نو که د چا د یهودو سره محبت وي د عیسایانو سره محبت وي د ډونالډ ټرمپ او د کلینټن سره محبت وي د هغوی سره وي او چې د چا د رسول الله سره عشق او محبت وي د هغوی د صحابو سره وي د قرآن مجید سره وي د احادیثو سره وي د علماو سره وي نو انشاءالله دوی په جنت کې به هغوی سره وي الحمدلله د جامعہ خدیجہ الکبرا للبنین والبنات په 2005 کې په چمکنی کې باقاعده بنیاد اخیستل شو او الحمدلله د 2005 نه والا اوسه پورې په سونو باندې تعداد دلته نه هغه دستار فضیلت او د چادر پوشی فضیلت حاصل کو زموږ سکاري 1442 هجری په مطابق سن 2021 کې د کرونا وبا باوجود زموږ اساتذه کرامو زموږ د جامعہ خدیجہ کبرا للبنات معلمات او د طلبه او د طالباتو سرپرستانو او د طلبه شوق او جذبی دغه باوجود هم 104 طالبات سکالی فاضلیږي 104 112 پدې کې 17 طالبات د شغوی شپږ اتکاله علم مکمل کو بعضي اتکاله دلته موږ درتګل او بعضي شپږ کاله چې د وفاق المدارس العربیه نصاب دی هغه مکمل کو 17 طالباتو دور حدیث مکمل کو او 15 طالباتو ترجمه مکمل کا 8 طلبو ترجمه مکمل کا او 8 طالباتو دراسات دینیا سال دوم کورس شکم دی هغه مکمل کو تقریبا 48 طالباتو ناظره مکمل کا او 42 طلبو غالبا دوی هم ناظره مکمل کا خدا د الله جل جلاله فضل و کرم دې په علاقه چمکنی باندې خصوصا دلته الحمدلله د مدارس یو جال پسوکانو کې خور دی او الحمدلله هر کور ته فیض رسی زمونږ د جامعہ خدیجہ الکبرا للبنین والبنات زمونږ هم او زمونږ د اساتذه هم زمونږ د معلمات هم دغه اراده او دغه جذبه چې په هر کور کې مفتی عالم قاری حافظ مجاهد مبالغ په هر کور کې دا پیدا شي او هر کور نه د قران هغه انوارات برکات کوم د صحابه کرامو تابعین او تابع تابعین په دور کې هغه دور چې کوم تلاوتونه بګیدل دغه هغه دور بیا الله پاک راولي مزي په دې خدای الله شکر ادا کوو چې زموږ استادانو ته الله رب العزت د خدمت توفیق ورکړلو او ډیره د خوشحالي موقع ده چې الله رب العزت دغه ماشومان تیار کړي ان شاء الله دا جذبات هم دي چې موږ به نورم د کس خپل مهنت کوشش کوو او خواري مهنت به کو داسې ملګری به تیارو چې هغه را سره په دې کې معاون او مددگار دا خو د حفظ کول زموږ د استادانو د مور پلار د استادانو مهنت او د مور پلار د دعاګانو سره موږ حفظ وکړو او ان شاء الله دینه پس موږ خپل دور جاری ساتو غیر پس د علم وکړو او د خپل د دین د خدمت وکړو الحمدلله زموږ ډیر ښه جذبات دي ما حفظ وکړو حافظ قرآن د دې ډیر اجر او ثواب دي زم چې اړ یو ماشومو کې بس هر یو ماشوم حفظ قرآن کې چې خپل مور پلار لپاره ډیر خبره ده د حفظ کول د زمونږ د استادانو او د مور پلار دعاګانې دي او د الله رضا د لپاره موږ د حفظ وکړو او دین بعد به ان شاء الله علم کو د دین خدمت وکړو چې الله موږ راضي شي